عبادت کړی ډېر لوی سړی و. امام احمد ابن حنبل ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 6 لکه احادیث یادو، د 6 لکو احادیثو حافظ دی. اخو سورکوټ سړی نه دی، نمبر 1. او دویم عبادت یې څنګه او د مینې عبادت او پرهیز یې څنګه. یو ځل کور ته راغی، بیبي وله ډوډۍ راوړه، چې دله ډوډۍ نه نوړی اوچته کړه نو واپس یې کېښود. بیبي ته وایي د دې ډوډۍ نه ماله د حرامو بدبویي راځي، دومره لوی بوزر. بیبي ورته وایي نه خو مغه اوړه دي چې تا راوړي دي، او مغه خشاک دی چې تا راوړي دي، په هغې مې پخ کړې ده، او زمونږ د کور اوبه دي، نو دې کې حرام د کمې راځي. وی هر څنګه چې دی خو ماله د دې ډوډۍ نه د حرامو بوی راځي. بیبي یې سوچ وکړو خبره دې ټیک کړې ده. وی ما خمبیره د پلان کې کوره راوړې ده، خمبیره نه وه، ممکن ده په هغه خمبیره کې حرام والی راغلی. وی ښه دا ډوډۍ زه نه خورم، او که کم سوالګرې راځي او غواړي نو دا ورته وایه چې احمد ابن حنبل نه ده خوړلې، که ته یې خورې وخوره. سوالګرې به راغې سوال به یې وکړه، خدای مو بخه خیرات راوړی، دی به هغه ډوډۍ ورولېږله. وی ها والا وګوره احمد ابن حنبل نه ده خوړلې. نو هغه دې زمانې سوالګري نو چې دا د خلکو نه لستوړي شلی. هغې وی ښه چې احمد ابن حنبل نه ده خوړلې نو مونږ یې ولې وخورو. ډېره موده پس امام احمد ابن حنبل د بیبي نه تپوس وکړه، یاره هغه ډوډۍ څه شوه؟ وی صاحب نه تا وخوړه او نه سوالګر واخېسته، وی د دجلې دریاب ته مې وغورځوله. امام احمد ابن حنبل په خپل جرم کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړ، چې دا به د کم کب خېټې لتلي. حالانکې کب مکلف نه دی، کب ته که څوک حرام رزق ورواچي او هغه وخوري نو د هغې کب ښکارم تاله جایز دی او هغه کب ته خوړی شي. دې کې څه بدیت نشته، شریعت کې ناروا نه دی، خو دا د هغې احتیاط و. دومره احتیاط والا سړی و او ډېر لوی دومره د الله دپاره تکلیفونه ورته رسېدلي دي چې سړی حیران شي. دغه زمانه د معتزله وه. معتزله یو ډله وه ډېره خراب عقیده یې لرله، او 40 کاله د معتزله حکومت کړی. نو په یو مسله جګړه وه چې د الله تعالی قرآن شریف د الله صفت دا مخلوق دی او که غیر مخلوق. زمون خدا مذهب دی چې قرآن شریف د الله کم ذاتی خپل صفت دی هغه مخلوق نه دی، الله او د الله صفتونه مخلوق نه دي. او دا کم قرآن شریف چې مونږ په تلفظ کوو یا مونږ سره په کاغذونو کې پروت دی دا مخلوق دی، جوړ شوی دی. هغې معتزله او د هغوی دا عقیده وه چې قرآن شریف د الله صفت نه دی او دا مخلوق دی، دا د هغوی عقیده وه. مونږ وایو چې قرآن شریف مونږ چې څنګه خبرې کوو دغه رنګې الله تعالی هم خبرې کوي. دا قرآن شریف د الله خبرې دی.